حکایتونو ته ذکر کوم یاد وساته مونږ نن سبا فراموشۍ والا مسئله دی کسه ډېر کسان یې چې کېږده ورنه په ویرېږي خو دا یاد وساته راه حل اسلام خیلی دی مختلفو طریقو سره یوه بهترینه طریقه قرآن دی چا څوک قرآن سره مینه وي یاد وساته هغه نه دا فراموشۍ والا دا بیماریو ته نه لګېږي لکه ما خپله پړو کړي دي یو کتاب کې څه غواړي څه یو شی کېږدی فراموش نه شي دنه پاتې نه شي پاته ته نه لګېږي چې ته مې ایښی دی هغه څه بسم الله سره تمسک وکړو صرف د بسم الله کې څومره کمال ورکېدی که یو شی څه ته بسم الله سره کېږدی چېرته د یخې وي بیا د نه پوهېږي نه انده یو بسم الله باندې صحیح طریقې سره مو عمل پیرو شوه که نه خدای ورکي خزانې یخې دي زه یو حکایت ته ذکر کوم د حکایت کتابو کې راغلی دی څه یو کس و منافق و بهرحال ښځه مؤمنه وه مومنې ښځې به څه چې کېږدول بسم الله سره به کېږدول خونې کې یوه ورځې شوهر د بسم الله باندې ښه نه لګېده شوهر غوښتل څه انتقام ته نه واخلي خونې ته یې څه سونا راوړې وه ښځې ته یې ویل که دا سونا کېږدوه ښځه لاړه په کونج کې سونا کېږدوله بسم الله یې په وویله خو د شوهر ولیده بل ټایم کې شوهر هغه سونا راواخیسته را پټه یې کړله خونې نه یې وبسله سمندر ته یې واچوله اوبو ته تو دا څه ښځې نه انتقام واخلي پښتنه ونه وکړي سونا نه وي وی ورځې شوهر لیارې کې و خونې ته رسي او میشه یې ولیدې و کس سره تازه سمندر نه روبسلي دی هغه میشه یې واخیستلې خونې ته یې واستولې ښځې ته یې ویله دا میشه پخې کړه ماښام یې خورو مسلمانۍ یادي ښځې څه میشه یې هغه کې دوې میشه وې یوه یې وڅېرله څه بله یې وڅېرله هغه میشه وه څه کوم سونا څه دي سمندر ته جولۍ کې چولي وه همغې میشه یې خوړلې وه واپس خونې ته هغه راغلي وه هغه څه کله یې ولیده چې مغه خپله جولۍ دی خپله سونا دی مغه ځای کې دوباره بسم الله سره یې کېږدوله شوهر ماښام راغلل میشه یې وخوړې ورته ایسه سونا ښځه لوړه ډایرکټ مغه ځینې سونا ورته راوبسله شوهر یې حیران شو چې دا څنګه دا خو ما واقعه ورته بیان کړه دا شی ما غورځولې هغې څه کومې میشې ته بازار کې اخیستې مغې مشې خېټې نه راووتله پوه شولو څه پروردګار طرف نه څه کوم شی بسم الله زرې سره کېږدولی شي هغه نه ورکېږي یاد وساته انیشون سره بادشاهی روم په باره کې دا واقعه شته دی چې هغه ساردار بیماری نه ښه کېدله هر قسم ته علاج یې وکړو چوتوله مدینې کې مولا علی علیه الصلاة وسلام د مسلمانو خلیفه هغه نه ته مدد وښه کله یې کس ورته راوستول مولای کائنات یې یوه خویلې ور وستوله چې دا خویلې بادشاه ته وایي چې یې کله ساردار بیماری وي خدای به نه برطرف کړي کله به خویلې چوله سار تکلیف وته نه و درد به نه وته بادشاه ډېر وخت پر استعمال کې وارځي تجسس کې شو چې دا چې ورکېدي چې دا خویلې کې دوره کمال دی دې ما ته رسولي دی چې کله خویلې خلاصه کړه ویس پړله نو هغې کې ولې د یو وړوکې غوندې پرچایو کې لیکلي وه هغه کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی و یاد وساته قرآن کې شفا دی قرآن کې نور دی قرآن کې هدایت دی قرآن کې برکت دی قرآن کې رحمتونه دي خو علی څه کوي ما تاسو قرآن لمنه ونیسو زه دعا کوم خدایا زموږ د بچي دي خدایا قرآن سره همیشه دپاره مینه برقراره وساتئ خدایا سینې علوم قرآن